بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب يكنا من نازل کړه تا ته کتاب بالحق د پر د ښکار کولو داک لتحكم بين الناس دې د پر چې فیصلو کې په منځ خلکو کې بما باغ سبانی اراک الله چې خود لی تا الله ولا تکل للخائنین خصیما او مکیگا د پاره د خیانت ګرو جګړ مار واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه ان الله یقینا الله کانا دی غفور الرحیم بخون کې مهربانا ولا تجادل عن الذين او جګړه مکوا د طرف دغه کسانو نه یختانون انفسهم چې خیانت کې چولې ځانونه خپل ان الله یقینا الله لا يحب من من غچا سرا کانا چوي خوانا خیانتګر اسیما ګناګار يستخفون من الناس ځان پټي د خلقنا ولا يستخفون من الله او نه پټيږي د الله نه وهو معهم او دغ الله ودي سرا اذ يبيتون کله چې د شپتې رہی کله چې د جرګي کوي ما پاغه سبانه لا يرضى من القول چې نغوغي الله د وینانا وکان الله دی الله بما پاغ سبانی یعملون چې کوي د محیطا راګرون کې ها انتم یتاسو هؤلاء دغ خلق جادلتم چې جګړه کوي تاسو عنهم د طرف د دینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې فمن يجادل الله سوک د جګړه بو کې الله زرا عنهم د طرف د دینا یوم القیامت پرز قیامت ام یکون علیهم وکیلا یا شیبا په دی باندې ذمہوار ومن يعمل سوءا او چا چې عمل وکړ او یظلم یا ظلم وکړ نفسه په ځان خپل باندې ثم يستغفر الله بیا بخنه غواړي د الله نه یجد الله مومي بالله لرا غفور الرحیم بخون کې مهربان ومن يكسب او چاچی عملو کو اسمند گنا فانما يكسب على نفسه یقینا سزا د دې عمل په دبانې ده وکان الله دی الله علیما حکیما حکمت والا ومن یکسب او چاچو کو خطیتا یو وړو کې ګناه او اسمن یا غټ ګناه ثم یرمی بیا بدنام لګی بی بدی سرا بریان پنیکانو فقد احتمل تاکی سرا اوچتی کا بہتانن بدناما و اسم مبینا او گناہ کارا